چې پرې ما پرون تا په اسمبلی کې هم خبره کړې ده تا پریس کانفرنس هم کړی دی اوس به پته لګي چې ته څومره پښتون او څومره میدان ته رادانګې ای پښتنو دغه لیډرانو ته یم چې غیرت کی ایمان د کی را میداني شئ نن چې په تیرا کې کوم پښتنو باندې ګولۍ وچلې دي د دې تپوس وکئ زما علاقه واپس مرکز ته ورکوئ دا بې غیرتي مه کوئ کار ده چې د دغې ډایرکټ په دغه سټیټ باندې اف آی آر کټ شي دغه اف آی آر په دې سټیټ د کټ کولو دی ځکه چې دوی سټیټ فایر کړی دی سټریټ فایر دا په ما مین نه دی دا د چا دپاره د اسټیبلیشمنټ او د اسلام آباد د خوشحالولو دپاره زما نظام واپس هغلته ورکوي چې زما یو څو مشران او زما ډي سي بیا دته زما په وسایلو ګوته ولګوي او زما ایکسپارټ منځنی پښتونخوا راوالي او هغه بیا د اسلام آباد تابع کړي موږ تیرا میدان کې سټیټ فایر وشو او لس 15 کسان سټیټ فایر کې ویشتل زه د دغه بریتا ماما نه تپوس کو پښتانه په داسې بدبخته خلکو پسې روان شوي وو چې نن تاسو ولیدو په دغه دور حکومت کې په دغه سټیټ کې نن تیرا میدان کې سټیټ فایر وشو او لس 15 کسان سټیټ فایر کې ویشتل زه د دغه بریتا ماما نه تپوس کوم چې بریتا ماما پرون تا په اسمبلی کې هم خبره کړې ده تا پریس کانفرنس هم کړی دی اوس به پته لګي چې ته څومره پښتون او څومره میدان ته رادانګې دا د عمل خبره پکار ده پکار ده چې اوس دغه ګنداپور میدان ته راودانګي د دغه خلکو د وینو تپوس کې کومه دبکه چې دا بل ورځ پریس کانفرنس کې کړې ده قومه موږ دا پښتنو باندې چې خلک ګولۍ چلی په موږ باندې چې دا ټارګېټ کلینګ کیږي موږ چې زموږ حجره نه ده محفوظه زموږ جنازه نه ده محفوظه زموږ جلسه نه ده محفوظه د دې په شا ټول هغه علت دی کم وسایل چې خدای پاک تاسو له درکړي نه کم چې پښتون قوم له ورکړي دي مولانا خانزیب صاحب په دغه شتمنه پښتونخوا لیکلو خپل قوم ته د خپلو وسایلو دغه رسول په هغې پویولو باندې هغه په داسې حالات شهید کو چې نه هغه داعش مني نه دهشتګرد او طالب مني او هغه دا ثابته شوه چې هغه ریاست شهید کړی دی هغه ریاست شهید کړی دی ځکه یې شهید کو چې هغه د پښتون قوم بچو ته خپله په وسایلو باندې دسترس حاصلولو هغه ته خپل وسایل ښکاره کولو دپاره هغه یو هڅه وکړه شتمنه پښتونخوا یې ولیکله دا د هغه د مرګ سزا شوه زما عزیزانو په کار دا ده چې تاسو ولیدل 14 کاله دا خلک په موږ باندې دلته مسلط شو کله چې اتلسوي ترمیم په 2010 کې عوامي نېشنل پارټۍ پاس کو او په هغې کې ته د خپلو حقوقو مالک شوې ته د خپلو اوبو مالک شوې نن تاسو وګورئ کله چې دلته مومن ډیم جوړېده نو دلته دغه خلک ودرېدل دغه زموږ دواړه ځوانان یې مینهګان او هغوی ویلې چې صاحبه موږ تاله په تحفه کې درکو تحفې خلک ورکوي خو چې کم باچا له خلک تحفه ورکي نو هغه قوم له بلا مراتونه ورکوي نن تاسو ما ته ووایئ تاسو د ډیم په خوا کې اوسېږئ تاسو کره بجلي شته د هغې نه دا راځو تاسو ما ته ووایئ چې تاسو ته په مومن ډیم کې روزګار شته نو دا څه دي دا هغه شتمنۍ دي چې زموږ نه خلک اخلي نو بیا اسټیبلیشمنټ فیصله وکړه چې آینده دپاره چې دوی دغه اتلسوي ترمیم پاس کړی دی نو زموږ باندې د دغې سملو لارې بندې کړي ځکه چې بیا دا خلک په موږ مسلط کړل نن دا خلک د 2014 نه را روان دي په دې راورسېدل چې د سی ایف سی په شکل کې یو دغه کمیټي جوړه کړه او هغه کمیټۍ د هغه کونسل لاندې بیا هغوی یو بل راولېږو او زما دغه بریتا ماما هغه په خپله وزیر اعلی د کابینټ نه یې پاس کو ټیبل یې کو خو چې تاسو پښتانه راوچت شوئ تاسو پښتنو شور جوړ کو نو دوی نن جرأت نشي کولی چې د اسمبلی نه بل پاس کړي خو بله لار متبادلې ورته پیدا کړه
تاسو خبر یې د منځنۍ پښتونخوا کې اوس بیا وایي چې دلته موږ جرګه مضبوطو، دلته موږ چې دی انتظامیه کمزورې ده دا مضبوطو، د هغې دپاره جرګې روانې کړي او دغه زموږ د ملک غټې پاټۍ. زه د مولانا صاحب نه هم ډېر زیات په دې خبره د خفګان اظهار کوم، زه د زرداري صاحب نه هم ډېر خفګان باندې اظهار کوم او زه د مسلم لیګ نه هم په خفګان اظهار کوم، ځکه چې زموږ کله د انضمام کېدو په 2011 کې دا انضمام د مسلم لیګ حکومت کړی د چې موږ دپاره څه په 65 ترمیم کې ویلي په کار ده چې هغه یې راکړی وی. په ځای د دې چې نن ماته وایي چې تا ته په دغه عدالتي نظام کې انصاف نه میلاویږي، نو زه تاله جرګه مضبوطوم. نو زه دې تپوس کوم چې دا زما جج خو هم د پېښور راځي، نو که په شنګلا کې انصاف نه میلاویږي چې دلته نه میلاویږي، نو بیا خو به امیر مقام صاحب په شنګلا کې هم نه میلاویږي، او چې دلته انصاف نه میلاویږي بیا خو به زه ګورنر صاحب ته وایم چې بیا خو په ډي خان کې هم نه میلاویږي، او مولانا صاحب ته وایم چې مولانا صاحب دلته انصاف نه میلاویږي، نو بیا خو به په ټانک کې هم نه میلاویږي. نو بیا تاسو د پاټو مشران یې مولانا صاحب بیا دغه نظام چې دومره ګنده دی دومره بیکاره دی چې انصاف پکې نشته، نو مهرباني وکړه ایمان تیر کا، منافقت مه کوه، بیا د خپلو ډاون ډسټرکټ ضلعو دپاره هم دغه نظام وغواړه. که تا کې ایمان وي او لږ هم د غیرت وي، که دا نظام داسې وي نو بیا په کار ده. خو زه نه پوهېږم ته د ځان نه په ما ډېر مین یې، دا په ما مین نه دی، دا د چا دپاره د اسټابلیشمنټ او د اسلام آباد د خوشحالولو دپاره زما نظام واپس هغلته ورکوي چې زما یو څو مشران او زما ډي سي بیا دته زما په وسایلو ګوته ولګوي او زما ایکسپارټ منځنۍ پښتونخوا راوالي او هغه بیا د اسلام آباد تابع کړي. عوامي نېشنل پارټي چې ده هغه بالکل دې ته نه ده تیاره چې دا نظام دې واپس رول بیک شي. تاسو ته تیار یې؟ مال آواز راکوي. څوک دې ته تیار دي؟ نو بیا ورته زه وایم چې دا واوره مولانا صاحب، دا واوره امیر مقام صاحب، دا واوره ګورنر صاحب، دا کمې لوبې چې تا شروع کړي د قبایلو سره او کمې خاوره باندې چې تا تجربهګاه جوړه کړې ده، تا